بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه یم ستاسو ورور رحمان الاحساس او د یو نوي اپیسوډ سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. نن زموږ سره هغه شخصیت ناست دی چې څه د تعارف محتاج نه دی، چېرته چې فلاحي کار راشي، چېرته چې د غریبانو یتیمانو خدمت راشي، هغه په هغه ځای کې پیش شي. سابقه MPA حاجي سراج الدین راسه دا وخت کې شتون لري. د هغه څخه خبرې مشره د وخت راکولو یو جهان مننه. په خیر راغلی، ستړي مه شئ، مهرباني. ډیره مننه. مشره ټول نه مخکې خو به ستاسو د ژوند په اړه باندې خبرې وکړو. دا راته ووایه چې خلک خو ستاسو په مختلف طریقو باندې تعارف کوي. تاسو به د خپل ژوند تعارف څنګه کوئ چې سراج الدین خان څوک دی؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څنګه چې تا تپوس وکړو، نو زه سراج الدین خان د باجوړ د رایل فیملي سره تعلق ساتم. والد ته یو څو ماته ګوتې خبرې کوم. ما BA تعلیم کړی دی او د 1981 نه د 1996 پورې زه افغان ریفیوجیز کې په حیثیت تحصیلدار ما نوکري کړې ده او پنشن معلوم اوس. صحیح. د هغې نه پس بیا په 1996 کې زه لاړم ازبکستان تاشقند ته. یو کال موږ هلته تېر کړ د تجارت په سلسله کې. او هغې نه وروسته چې بیا موږ واپس شو، نو هغه وخت کې بیا انقلاب شروع شو او دلته بیا اوسېدل چې دی نو ډېر ګران شو. سمه ده. او کله کله وایي چې په هجرت کې مطلب دا دی چې خیر پرې وځي. نو هغه وخت کې مشکلات ډېر زیات وو. نو ما ته مې دیرونه و د ټولو خلکو وویل چې یاره ته د ملک نه بهر سفر وکړه. نو ما چې یاره زه بهر ته ځم، نو زه به داسې څه کار کوم چې مې دا خبره هغې کې زمونږ شوق هم وي او هغې کې زمونږ دلچسپي هم وي او هغې کې یو 2 روپۍ منافع هم وي. نو زما د پخوانو شیانو سره شوق و او چې کوم ګولډ سلور سکې شوي یا چاندي ګولډ پارټس وو، نو زه بیا لاړم په هغې سلسله کې تایلنډ ته. نو تایلنډ تک کې به بیا تلو راتلو. هغې نه بعد بیا زه لاړم چاینا ته او چاینا کې ما یو 2-3 کاله چې تېر کړل، نو هلته بیا ما ته خلکو وویل چې بھئی د روزګار په سلسله کې ستاسو خواته په دې علاقه کې غرونه شته که نه شته؟ نو ما چې او دلته خو غرونه شته. نو هغه یې وویل چې ته سمپلې راغونډې کړه. نو ما چې سمپلې راغونډې کړې، نو په هغې کې چې موږ کوم 4 سمپلې ولګېدې، په هغې کې هغې یو باندې دغه وکړو، اتفاق وکړو چې په دې کار شروع کړو. صحیح. نو د انبار کې چې دا موږ کار شروع کړی دی، دا هماغه وجه وه. الله پاک په هغې کې برکت واچوه او بس مطلب دا دی چې زموږ کاروبار وسط وکړو او د الله د بېوسه خلکو، یتیمانانو، کونډو او یتیمانانو څوک چې تعلیم نه ټیلنټډ دي او نه محرومه دي، د هغې خلکو موږ د ځان سره یو فیصله وکړله چې موږ به په خپل انکم کې د الله سره تجارت کوو. سمه. نو موږ په ځینې ځایونو کې 5% او په ځینې ځایونو کې 2% او مختلف ځایونو کې چې زموږ کاروبار و، په هغې کې موږ د الله د رضا لپاره خپل پرسنټیج مقرر کړو. د الله دپاره. د الله دپاره. نو زموږ هغه کار چې دی پرمختګ باندې لاړی او مطلب د انشاءالله اوس په دې وخت کې زما 5 پرایویټ لیمیټډ کمپنیانې دي. ماشاءالله. سمه. دا راته ووایه چې په ژوند کې اتار چړاو راځي. ستاسو په ژوند کې ټول نه سخت وخت کله راغلی او د ټولو نه د خوشحالۍ وخت کله راغلی؟ نو کله چې زموږ کورنۍ اختلافات وو په باجوړ کې زموږ د والد صاحب، نو په هغه وخت کې موږ بیا د خپل کلي نه لاړو او زموږ پلار هجرت وکړ افغانستان ته. دا زما د پیدایش نه مخکې خبره وه. زما پیدایش چې دی نو دا زما حلقي چارمنګ دی چې زما پیدایش هلته شوی. نو دغه وخت ستونزې دا وې چې زموږ پلار الله دې وبخښي هغه په افغانستان کې و، زما مشران 2 ورونه چې وو هغې هم به سبق هلته وه او ما سبق وه. نو ما به تقریبا 14 میله پیاده مزل کوم د لوی سب سکول ته. هغه وخت کې صرف په چارمنګ کې پرایمري سکول او میډل سکول بل ځای کې و. نو لار دومره وه چې اوس سایکل به تللی نه شو، تنګي پورې به په سایکل تلو. هغه وخت کې ما په 120 روپۍ سایکل اخیستی
سایکل هغه وخت کې داسې شی و لکه نن سبا ویټ چې سایکل د چا څه چته هغه تعلیم موږ په ډېر سخته وکړو ځکه چې په هغه وخت کې موږ نه سټډي ته سمېدو او چې سهار لمانځه اذان بیا وکړو ووتو سکول ته او چې دې خوا نه به تلو بیا به ماخوستن وو نو موقع به نه وه د کتاب د کتلو خو بیا هم د الله فضل دی چې هغه وخت کې بیا کول چې وو هغه ډېره غټه خبره وه نو سخت وخت هغه و چې مطلب دا دی چې هلته نه بیا زموږ هغه شانتې هغه ژوند خو ډېر ښه و د نورو خلکو په نسبت سره خو هغه شان سهولت خو نه و لکه څنګه چې خپل کلي کې وو یا خپل نوکران وو یا خپل خلک وو بیا په 1975 کې موږ واپس خپل کلي ته راغلو او بیا په 1978 کې زموږ والد صاحب ډېر ژر وفات شو نو دغه وخت په موږ باندې ډېر سخت ځکه و چې زما او د مشر ورور مې د واده نیټه شوې وه او په دغه وخت کې زموږ پلار صاحب وفات شو نو دغه وخت ډېر د تکلیف وخت نو بس زړه یاد سړي ته یاد شي بیا سړی بالکل مشابه دا خو بالکل سوال هم ډېر سخت خو دا راته ووایه چې داسې مومنټ یا داسې لمحه چې ستا په ژوند کې راغلي چې هغه ډېره زیاته خوشحالي په هغه ورځ ته ډېر زیات خوشحاله شوې نو داسې وایي چې کله انشاءالله بنده په خپل ګول کې کامیاب شي او اچیومنټ وکړي بیا بندې ته خوشحالي هم راځي او مطلب دا دی چې هغه پیل کوي په اول ځل زه چې الیکشن ته ودرېدم نو ډېر مشکلات هم او چونکې زه د پردۍ حلقې نه ولاړم د خپله ابایي حلقې نه ولاړم نو او په هغې کې موږ ته خدای پاک په ډېر مارجن باندې یاره موږ ته کامیابي حاصله کړه نو هغه وخت زموږ د خوشحالۍ و ځکه چې په اول ځله په زم اضلاع کې صوبایي الیکشن هم کېده د ټولو نه زیات ووټونه چې دی نو دا په زم اضلاع کې ما اخیستي ټیک ده سمه ده دا راته ووایه چې پارټیانې خو ډېرې زیاتې وي جماعت اسلامي ته څنګه راغلی کله راغلی او په کوم سوچ ورته راغلی دا خلک اوس د دې خبرو نه خبر نه دی ښه دی چې دا سوال تا وکړو په باجوړ کې د جماعت اسلامي بنیاد چې دی دا موږ ایښی دی په هغه وخت کې جماعت اسلامي دونه فعال نه وه دا د کوم وخت خبره ده جي دا د 1978 د کالج د وخت او په هغه وخت کې چې زموږ الیکشن و د جماعت نه موږ د ټانختا خان باچا چې دی نو دا زموږ صدر جوړ شو په کالج کې صحیح نو زه د 1978 نه په جماعت اسلامي کې ما خو خلکو ته دا پته نشته فعال کردار په هغه وخت کې داسې نه و سوشل میډیا نه و نه داسې څو خبرو نو خلک دا سوچ کوي چې راغلی دا اوس جماعت ته راغلی دی حالانکې په نن سبا ورځو کې چې په دې باجوړ کې څونه مطلب د جماعت خلک دی نو زه هم چې یو 4-5 کسان به مانه سینیري خو داسې به نور نه وي ټیک دا راته ووایه چې جماعت اسلامي کې که موږ وګورو دا یو داسې مذهبي پارټۍ ده چې همیشه د قرآن او د حدیث خبره کوي بیا که موږ د خانانو سوچ فکر او نیچر سټډي کو عمومي تر ډېر زیات لیبرل تاسو دې جماعت ته په کوم سوچ باندې راغلی نو تاسو ته ما خبره وکړله چې هغه وخت کې موږ سراج صاحب هم په کالج په ورځو کې و دا زموږ نه لږ تقریبا داسې یو کال سینیر وي نو هغه راغلی و باجوړ ته او په هغه وجه باندې زموږ په وخت کې د ډاکټر خلیل چې و نو دا هم زموږ سره په بي اے نه دا ډاکټر شوی دی صحیح هغه وخت کې د چې په بي اے کې اگزام ورکړو نو د هغې نه هغه وخت کې ایجوکیشن کې نمبر یې دونه کمې وي چې خلک به په 3rd ډویژن میډیکل کالج او انجینرینګ کالج ته ځکه چې تعلیم ډېر زیات هغه وخت کې محدود وسایل نه وو اوس وسایل راغله مطلب دا د میډیا راغله کمپیوټر راغلی شی نه راغله اویرنس راغلی نو ایجوکیشن ډېر زیات مخه په ترقۍ لاړ او هغه وخت کې هغه فیسیلیټیز موجود نه نو محدود دغه بس لیکچرر به او دغه کتاب او زیات داسې نور اکټیویټیز نه نو موږ هغه لیټریچر هم کتلی په هغه وخت کې او موږ د محمودي صاحب د لیټریچر نه متاثره او د هغه کتابونه هم کتلي چې دا یو واحد جماعت دی چې په دې کې ډیسپلن هم شته دی او په دې کې هغه خلک دی چې د هر قسمه کرپشن نه پاک او صاف خلک دی
نو دغه وجه وه چې موږ د جماعت اسلامي انتخاب وکړو. ټیک ده. جماعت اسلامي کې موږ وګورو زیات تور هغوی د حق د اسلام د غلبې خبره کوي او ډېر پکې داسې مجاهدین دي. آیا تاسو هم چېرته جهاد کړی دی؟ جهاد کې شامل شوي؟ نو پریکټیکل جهاد خو ما کړی نه دی او مطلب دا دی چې نور داسې دي چې هغې کې فنډ ورکول یا مطلب دا دی هغې ته څه وسایل رسولو هغې کې موږ مدد کړی دی او پریکټیکل ما مطلب دا دی چې په جهاد کې حصه نه دی اخیستی. سمه ده. دا راته ووایه چې کله تاسو اقتدار کې راغلئ، باجوړ کې کومه داسې مسله وه چې یاره تاسو د هغه د حل کولو کوشش کړی و خو چونکې د څه وجوهاتو په بنا باندې هغه حل نه شو؟ اولنۍ خبره خو دا وه چې موږ په خپل الیکشن مهم کې موږ یو خبره کړې وه چې موږ به څومره غریزې علاقې دي او هلته د اوبو کمی دی نو هغې د اوبو د کمي هغه به موږ حل کوو انشاءالله او هغه وعده انشاءالله موږ سر ته رسولې هم ده. په هغې لپاره موږ خپل یو ماشین په 1,60,00,000 روپۍ واخیستو. په هغې کې موږ په مختلفو ځایونو کې مطلب دا دی چې په هغه وخت کې وین ویستل او هغه ښه فعال وو. بیا په چارمنګ کې موږ وعده کړې وه هغه څه وخت کې د خلکو د وجې نه کېده چې یو به یې دلته وباسئ یو به یې دلته، بیا خلک رضا شو. هلته بیا موږ 15 کویان ویستل. یو ناوغۍ زموږ نه پاتې وه د بدقسمتۍ نه چې هغه بیا هغه موږ په ناوغۍ کې مطلب دا دی چې د اوبو مسله حل نه کړی شوه. صحیح. ښه. دا راته ووایه چې د امن نه پس د باجوړ غټه مسله بله دویمه کومه یوه ده چې هغه حل کول غوښتل غواړي؟ نو غټه مسله خو د باجوړ دوه مسلې دي که نه چې یو تا ته مې وویل چې یو ایجوکیشن دی یو د صحت په حواله خبره. ایجوکیشن زموږ هغه شان فعال نه دی. کوم سکولونه چې دي په هغې کې د ماشومانو تعداد ډېر سیوا دی او سټاف نشته او ځینې داسې د پریمري سکولونه دي چې هغې کې خو د سره یې مطلب دا چې د 3 استادانو ضرورت وي نو یو هم وي هغه یو هم یا یا نه. نو دغه ډېره ستونزه ده او دې ته مطلب دا دی چې موږ په هغه وخت کې په دې باندې بحث کړی دی او اوس هم موږ ستاسو په وساطت سره دا ووایو چې کوم سکولونو کې مطلب دا دی چې تعداد سیوا وي یا مطلب درته د کمرو یا د دغه ضرورت وي نو په هغه زړو سکولونو کې د مطلب دا دی چې وسط وشي او سټاف ته ورکړی شي چې دا خبره ایجوکیشن فعال شي او د ایجوکیشن کې بهتري راشي. دغسې د صحت په حواله سره درته زه خبره کومه موږ په چا باندې تنقید نه کوو د چا نوم نه اخلو خو زموږ د صحت په حواله سره دلته زموږ د هسپتال نه د کرپشن یو اډه جوړه شوې ده چې بس چې څه کېږي همدلته مسلې کېږي او هر کال او هر میاشت بدل که او راوله بدل که او راوله ټول کال په دې کې زموږ چې څونه امپیګان او امینګان دي هغه یې ټول عمر په ټرانسفر کې تېر کړ دا دلته راوله او هغه هلته راوله چې لږ وخت وشي یو نه به څه اخیستي او بل ټرانسفر کولی او یو نه بل دا شی دې ختم کړی شي. مطلب دا دی چې دې ته دې پوره توجه ورکړی شي. موږ په خپل ټینور کې د خدمت د طرفه د 1 کروړ نه زیات چې د هسپتال ته موږ سامان ورکړی دی. مطلب دا دی چې په خپل هم موږ چې څه داسې یو وخت ټایم راغلی دی که هغه ټرانسفارمر خراب شوی په هغه وخت کې نو هغه مو ته موږ جوړ کړو. بیا پکې هلته یو څه سوري مسله وه د پیمیر هغه مو ته موږ هغه برنډه موږ جوړه کړه. هغې ته موږ د خپلو وسایلو نه مطلب دا دی چې خپل خلکو دپاره چې زموږ څونه وس کېده نو هغه موږ کړی دی او انشاءالله کوي. ټیک ده، سمه ده. دا راته ووایه چې دا وخت کې چې کوم موجوده منتخب غړي دي د دې د کارکردګۍ نه څومره مطمئن تاسو؟ یاره د دې د کارکردګۍ نه خو زه 1% مطمئن ځکه نه یم چې دا 14 کال شروع دی د پی ټي آی د حکومت. تېر ځل هم مطلب دا دی چې 3 امپیګانو 2 میناګانو دې ځل هم مطلب دا دی چې 3 امپیګان دي خو هغه شان کارکردګي او هغه شان پند دی را نه وړو چې کوم راوړی دی نو هغه تاسو ته هم پته ده موږ ته هم پته ده چې په هغې کې څه شوي دي او څه نه دي شوي. په تېر ټینور کې چې کوم کارونه شوي په هوا کې شوي وو په هوا کې لیکل شوي
نو هغه ټولې دنیا ته هم پته ده چې هغه فنډ چې دی نو څنګه خرڅ شو څنګه خرڅ نه شو. نو الله دې دې له زه خو وایم چې توفیق ورکړي چې د باجوړ دپاره خو کم سے کم څه داسې یو میګا پراجیکټ کې یو داسې یو قصه خو راوړي د دوی حکومت ته د دوی وصف کېږي دی مطلب دا دی چې تکړه هم دي داسې نه و چې تکړه نه دي خو د خپل علاقې دپاره او د خپل حلقې دپاره داسې بنیادي کارونه ونه کړی شو چې کم پکار وو. ټیک ستاسو په سوچ او فکر کې باجوړ کې په کوم څیز باندې کار کول دي؟ نو اول خو دا ده چې په ټوله دنیا کې به خوشحالي او ترقي الله راځي چې د هغې سړکونه جوړ شي. چې کله سړکونه جوړ شي مدرف ته اسان شي بیا کارونه هم اسان شي. موږ چې کوم ځای ته سړکونه نه رسېدلي چې هغې ته سړکونه ورسي او سړکونه صحیح جوړ شي. دلته تاسو وینئ چې سړک یو ورځ جوړ شي او په دویمه ورځ خراب. نو زموږ هغه کار داسې دی چې هغه شان نه دی د معیار مطابق. الله دې وکړي چې دی د معیار مطابق کارونه وکړي چې سړکونه جوړ شي نو بیا به منډیانو ته هم ورسوي اسانه شي او مدرب به هم اسان شي او د خلکو ستونزې به هم اسانه شي. نو اول خو زه وایم چې یاره څونه ځایونو ته سړکونه نه یې رسېدلي نو پکار دا ده چې هلته سړک ورسي. ټیک ده. باجوړ کې ډېر داسې پروډکشن کېږي د مختلف څیزونو خو دلته کې نه انډسټریل زون شته نه د هغه دپاره داسې لوی منډۍ شته دی. تاسو څه فکر کوئ چې دغه انډسټریل زون یا منډۍ دلته جوړه شي د هغه سره باجوړ باندې څه لوی اثر وشي؟ نو دلته خو زموږ ځان نه یو سوچ او یو فکر هم و چې موږ په باجوړ کې د باجوړ له خلکو له څه کارونه وکړو. په د بر دغه مرغه موږ چې کوم کارونه کول نو هغې کې په موږ باندې حکومت یو منډۍ جوړه کړه چې داسې چې داسې منډۍ په موږ باندې دی جوړه کړله او NOC یې راکړله او قصې وکړلې. تر د اوسه پورې حکومت مطلب دا دی چې هغې ته نه هغه منډۍ شفټ کړله او نه مطلب دا دی چې زموږ هغه نقصان چې څونه وشو نو هغه ډېر زیات نقصان وشو او زموږ سوچ و چې دلته موږ داسې شیونه جوړ کړو چې موږ دلته یو ښه کالج جوړ کړو چې د نورو ضلعو نه ورته خلک راځي چې دلته موږ یو سټنډرډ اسپتال جوړ کړو چې مطلب دا دی. خو دا ځینې شیونه چې موږ ولیده نو بیا زموږ هم هغه شان بیا نه و چې موږ هغه شان کارونه په باجوړ کې وکړو ځکه چې د هغې آوټپوټ بیا تا ته هغه شان نه درکوي ګورمنټ چې مطلب کم پکار وي. ما په خپله څو ځل مطلب دا دی چې ګورمنټ ته افر کړی و چې زه 4 یونټه په باجوړ کې خپل لګوم خو تاسو موږ ته مثال خبره بجلي راکړئ تاسو موږ ته صحیح ځای راکړئ. نو په هغې کې د اوسه پورې مطلب دا دی چې حکومت ناکام دی او اوس په خوله باندې انډسټریل زون دی انډسټریل زون دی انډسټریل زون کې څه دي نه موږ ولیده څه د اوسه پورې نه څه شته دی. صحیح. ته راته ووایه چې جماعت اسلامي خبره موږ وکړو. جماعت اسلامي تېر وخت کې موږ وکتل نو ډېر زیاته مضبوطه وه ډېر وخت نه. ورځ په ورځ باندې جماعت اسلامي کمزورې کېږي. تاسو څه فکر کوئ د دې بنیادي وجه څه ده؟ جماعت اسلامي خو په باجوړ کې مطلب دا دی چې کمزورې نه ده د الله فضل دی د باجوړ کې اوس هم ښه مضبوط سټرنټ دی د دې نه څوک انکار نشي کولی. خو داسې جماعت اسلامي ځکه زموږ به درې داسې ذمه داران هغه الله پاک شهیدان چې د هغې سره خامخا اثر په جماعت اسلامي وغورځېده چې هغه ډېر فعال کسان وو نو خامخا لږ ډېر کمیا به راغلی خو انشاءالله هغه کمیا الله پوره کوي او هغې کې موږ کوشش کوو چې هغه کمیا څوک محسوس نه کړي انشاءالله. ټیک ده. دا راته ووایه د سیاست نه هټ کر خبره به وکړو. د سیاست نه هټ کر ستاسو مشغله صحیح کتاب ګورئ دغه نه علاوه چې کومه دی څه داسې سیریز ګورئ یا داسې اکټیویټیز کوئ چې تاسو په هغه کې مشغول یئ د دې نه علاوه د سیاست د دې نه علاوه خو تاسو ته ما وویل چې زه چې کوم بزنس کوم زه په هغې کې مطلب دا دی چې ریسرچ هم کوم او د هغې متعلق زه معلومات هم کوم او زما شوق دی په جیمز ټون کې چې یو په منرل کې چې زه د هغې متعلق باندې ځان هم پوهه کړم او هغې باندې زه ما ته پوهه حاصله شي چې یاره دا کې څه دي او څه نه دي. نو ځکه د منرل ډپارټمنټ سره زما په دې خبرو جګړه وي چې تاسو خلک هم نه اویر کوئ او نه په خپله په دې شیانو ځان پوهه کوئ. نو یو ځل داسې ډیبیټ و هغه ډیبیټ کې ما هغې ته وویل چې ګوره اوس تاسو خلک ځکه نه اویر کوئ او نه غواړئ چې سیکرټري راشي هغه وایي زه به ما یو کال تېر کړم بس بیا به ځم
کډیجي راشي هغه وایي زما یو کنټینر دی. نو خلکو ته هغه شان چې دی هغې نه پوهه ورکوي او نه مطلب دا دی چې دلچسپي لري. as far as که زه به تا ته یو دوه درې مثاله درکړم. زموږ نه چاینیز کاپر وړي په 5% کې، خو موږ خلک د اوسه پورې اویر نه کړو چې بهي 100% خو زموږ نه کاپر وړي، 93% څه وړي. دا څه شی دی؟ دا زموږ نه مفت وړي. داسې مطلب دی کرومایډ دی، کرومایډ زموږ نه وړي 35%، 40%، 60% زما نه څه وړي. دا څه شی دی؟ د هغې انالیسس موږ نه کوو چې په دې کې نور څه دي. دا زموږ نه مفت وړي. داسې بدله منرل دي مړه په سوونو چې هغه کې موږ کم شی پرسنټیج هغې غواړي، هغې مطابق خو زموږ نه مطلب هغه کاست ټاکوي، خو دا باقي چې دی که نه هغه زموږ نه په مفتو کې وړي. نو دا په دې باندې زموږ هره ورځ مطلب دا دی چې د منرل ډپارټمنټ سره لانجې مې او کیسې مې چې بهی تاسو د خلکو له اویرنس ورکوئ. بل تېر ځل زما په ټینور کې ما وزیر اعلی صاحب ته وویل چې ما ته خپله صوبه په خپلو پښو ودرې ویاو. ما یې دوه خبرې ته زه کوم. وایي ته څه وایې؟ ما لومړنۍ خبره زه دا کومه چې زموږ څونه منرلز دي یا زموږ څونه فارسټ دي، زموږ چې څه دلته کېږي هغې دپاره تاسو دلته انډسټري ولګوئ او دا په فینیشنګ ګوډ کې به ځي چې دا په را میټیریل کې لاندې شي. نو صوبې ته به روزګار هم راشي، صوبې ته به خلک هم راشي، انډسټري به مو لګي. وایي چې دا خو زه نه شم کولی. ما دویمه خبره ته زه بل اپشن درکوم. وایي بل څه دي؟ ما دویم اپشن دا دی چې بیا زموږ د صوبې نه بلې صوبې ته کم شی نه ځي په هغې دومره ټیکس ولګوو چې هغه هلته پیدا نه کوي. وایي دا هم نه شم کولی. ما یې ګوره پنجاب چې دی موږ له غنم نه راکوي، وایي موږ میلونه بند شو. وایي وړه وړئ که نه، خو موږ نه غنم راکوي نه، هغې هلته خپل میلونه چلوي او صرف غنمو باندې. او زموږ نه چې څونه کارخانې دي هغه لاړې پنجاب ته ولې لاړې؟ په پنجاب کې ته ګوره ټول انویسټمنټ به د چای د KPK د خلکو. ولې؟ چې هلته امن هم دی او هلته مطلب دا دی چې سهولت هم دی. نو په دې وجه باندې زموږ صوبه چې ده نو هغه په خپله پښو نشي ودرېدی، ځکه چې یو خو امن نشته او دویمه خبره دا ده چې موږ هغه فیسیلیټي خپلو خلکو له نه ورکوو کوم چې په کار دي چې موږ یې ورکړو. ټیک ده. تاسو د منرل خبره وکړه، دلته کې یو ډېر لوی بحث راپورته شو د ماین اینډ منرل بیل ایکټ حوالې سره. ته وایې تاسو خپل ذاتي څه سوچ دی؟ دغه بیل مخالفت کوئ که حمایت؟ د دغه بیل مخالفت موږ په 3-4 وجو کوو. هغه څنګه؟ نمبر 1 موږ هغه مواد چې هغې ته تاسو مطلب دا دی یعنې چې هغه د ګورنمنټ په کار راتلی شي، لکه جست یورونیم دی شو یا داسې نور چې هغه په زموږ په سټریټیجک دغه کې راځي. صحیح. موږ ورته هغه آیډنټیفای کوي چې هغه کوم دي. صحیح. چې سبا زه یو ماین کوم او هغه کې ته ووایې چې بھائی په دې کې خو 2% دا دی، نو د دې دغه به څوک کوي؟ انالیسس به څوک کوي؟ دا به په کومه لیبارټري کې د دې ټیسټ کېږي؟ ما به یو تیار کاري او هغه وایي په دې کې یاره 2% دا شی دی، نو بیا به هغه بند دی. موږ وایو چې دا شی نه د مخکې نه کلاسیفای کوي، ویښی وایي چې د دې پرسنټیج به دلته څونه وي، دا کم آیټم دي چې په هغې تاسو بین لګوئ. نو دا شی نه موږ ورته وایو. یو نمبر 1 دا. نمبر 2 دا چې موږ وایو چې بهی زموږ په صوبه کې چې کوم شی نه دي نو په 18 ترمیم کې د صوبې خپل اختیار دی. بالکل ټیک ده. اوس دا یو لینک دی هغه 18 ترمیم د ختمېدو لپاره. اوس چې دا شی لاګو شي اټومیټیکلی 18 ترمیم ختم شي. بالکل اختیار لاړې ستانه. نو چې اختیار لاړې نو خلک په دې باندې اوس پوهه دی چې مطلب دا دی چې د دې مخالفت ځکه پی ټی آی نیم خلک هم مخالفت کوي د دې خبرې چې باید دا شی ټیک نه دی. نو په دې کې ټیکنیکل ډېرې خبرې دا ماته ته 2-3 خبرې وکړې، نور هم پکې داسې مسایل شته دي. نو په دې وجه باندې یعنې نور داسې څه خاص خبره په دې کې داسې نشته، خو دغه 100-3-4-5 پوینټ یې موږ وایو چې دا تاسو کلیرفای کوي. اوس نه دا مطلب زه وښی وایي چې د دې به پرسنټیج څنګه وي، د دې به مطلب دا دی چې دا به ټیسټ کوي څوک، دې کې به کمیټي څوک وي. نو دا شی نه موږ وایو چې یاره دا زموږ د دغه لپاره ټیک نه دي. ښه، دا راته ووایه باجوړ خبره موږ وکړو. باجوړ کې چې کوم ماینز دي ماشاءالله نیچرلی ډېر ریچ دی. باجوړ عموماً زموږ ټرایبل ایریاز دي ډېر زیات ریچ دی د ماینز حوالې سره، خو سټیټ یا حکومت څومره پورې دغه کاروباري خلک سپورټ کوي؟
سټیټ کاروباري خلک نه سپورټ کوي. سټیټ کاروباري خلکو پخې وي. هغه څنګه؟ مشکلات پیدا کوي وته هر قسمه. لکه مطلب څه دا مشکلات؟ او زه د دوام غواړم. اول نمبر مشکلات دا دی چې په کار دا ده چې یو سړي ته لیز میلاو شي نو بیا ګورنمنټ له پکار ده چې دغه سړي پروټیکشن وکړي. یاره یو سړي ته لیز مه ورکوه چې ور دې کو هغه سړک ووه هغه خواري وکړه هغه ماینډ ډیولپ کو هغه خپله سرمایه خپل قیمتي وخت یې خراب کو او یو سړی به 10 کاله مثال خبره پس په سعودي نه راغلی یو سړی به 10 کاله پس د کراچۍ نه راغلی دې کې ما ګوته نه لګولې. آیا دا خلک مطلب دا دی چې انکریج کول پکار دي که ډسکریج کول پکار دي؟ بیا د هغه خلکو سپورټ دی کوي چې نه دا خو داسې نه دا داسې ده. وایي زه هم چې تا لیګلي قوم ته سړی لاړی لیګلي تا هغه له لیز ورکو بیا پکار دا ده چې تا له هغه مطلب دا دی ټیکس هم درکوي تا له هغه مطلب دا رایلټي هم درکوي قومي خلکو له هم ورکوي نو بیا داسې چې هغه نان ور ایشوي چې داسې خلک چې د هغې سره تعلق نه یو هغه راځي او په هغې کې مداخلت کوي نو پکار دا ده چې ګورنمنټ د هغې دغه وکړي مخنیوی وکړي. د لیز هولډرز په قانون دی په هغه شي کې لیکلي دي باقاعده چې دا به د دې پروټیکشن به ګورنمنټ حق ده چې ګورنمنټ یې وکړي. ټیک ده. باجوړ کې که موږ وګورو د لیزونو چې کله سټارټ شولو دلته کې د هغه سره علاقایي شخړې راپورته شولې. خلکو په خپل منځ کې تربګنۍ شروع شوې لانجې شروع شولې او په غرونو باندې په مختلف سیزونو باندې ماینز باندې تاسو څه ګڼئ د دې واحد حل او تګلاره څه ده؟ د دې واحد او تګلاره موږ د کې تجویزونه هم ورکړي دي او دا چې کله میټینګونه یې که د نیب سره یې او که د ډپارټمنټ سره یې خو عمل به څوک نه کوي. موږ ورته ووایو چې تاسو فزیکل ویریفیکیشن وکړئ د هر ځای او د هر ځای چې تاسو فزیکل ویریفیکیشن وکړئ د هر کیټګري لکه هغې کې مختلف ماینونه دي که نه او دا خو په سمونو دي زه به تا ته کم نه معلوم صحیح او د هغې دپاره تاسو یو پراپر ورک وکړئ او د هغې دپاره یو پراپر شی منتخب کړئ چې بھائی دا به د دې قوم وي دا رایلټي به د دې قوم وي صحیح او دا به د ګورنمنټ وي نو په هغې کې به مشکلات نه راځي. اوس که تاسو داسې ونه کړی شئ نو بس دغه لانجې به وي ځکه چې په دلته خو بیا څوک نه غواړي چې کار دې وشي او مطلب دا دی یو سړی به وایي دا زیدله ورکوم بل به وایي زیدله ورکوم نو موږ وایو چې دا شی به هله ختمېږي چې کله ګورنمنټ ووایي چې بھائی دلته کرومایټ دی د کرومایټ دونه مطلب دا دی چې د دې قومي خلکو دا پرسنټیج شو دا دې په قوم تقسیموي. دلته ماربل دی نو ماربل مطلب دا دی چې یو ټرک دا قیمت شو د قومي خلکو دا دی قومي خلک په خپل منځ کې تقسیموي. په باجوړ کې دا ستونزې ډېرې دي مومندو کې بیا هم جرګه فعال ده صحیح هلته مسلې حل کېږي هلته مشکلات راځي خو بیا هم خلک چې کېني خبره حقیقت یې هغه ومني خو دلته خو هغه شی نشته دی دلته جرګه هم فعال نه ده د ډي ار سي خبره هم هغه شان مطلب دا دی چې منلی نه شي هغې غریبانان خو خپل وس کوي خپلې فیصلې هم وکړي خو بیا هغه فیصلې حل کول چې دي نو هغه ګران دي. ټیک ده. ښه دا راته ووایه چې داسې خبره تاسو په زړه کې په سوچ کې په دماغ کې ساتلې ده چې یاره په راروان وخت کې زه په دې څیز باندې کار کول غواړم که موږ په اقتدار کې وکړو خو زه به دا کار کول غواړم داسې څه سوچ فکر؟ نو زه په خپله حواله چې درته خبره وکړم موږ خو د ګورنمنټ خبره درته سره نه کوم زه درته خپله ذاتي خبره ښه د الله په فضل سره زمونږ مطلب دا دی چې ما په خپل نوم یو فاونډیشن جوړ کړی سراج الدین خان په نوم صحیح او هغه فعال شو اوس مطلب دا دی چې د هغې ټول کاغذونه او مطلب دا دی اکاونټ او هر څه چې دی چیریټي سرټیفیکیټ هر څه هغه وشو صحیح انشاءالله په لنډو ورځو کې به د هغې موږ افتتام کوو او په هغې کې به انشاءالله د باجوړ کوم خلک چې هغه کار کوي د عوامو دپاره کوم مطلب دا دی دلته نور داسې انجیوز دي یا مطلب دا دی کوم تنظیمونه دي هغې به موږ راغواړو او د هغې انشاءالله په مشاورت به موږ یو قدم اخلو موږ انشاءالله داسې فاونډیشن په خپل نوم پورې وکړه انټرنیشنل لیول باندې انشاءالله هغې کې به د بارد هم فنډینګ کېږي او هغې کې به زمونږ خپل چې څونه وسایل دي هغه کې یو پیدا دا ده چې زما 15 پرایویټ لمیټډ کمپنۍ دي موږ چې کم ټیکس ورکوو هغه ټیکس به موږ په دې خیراتي اداره کې استعمالو نو په خپله خلکو په کار به راځي هغه ټیکس موږ دلته استعمالولی شو هغې کې دا هم یو پیدا ده او په هغې کې زمونږ
په باجوړ کې دا سوچ دی چې مونږ په باجوړ کې خلکو له روزګار ورکړو. مونږ باجوړ کې 15,000 10,000 روپۍ خلکو له ورنکړو. مونږ باجوړ کې که په کال کې 200 250 300 کسانو له روزګار ورکړو، نو 300 فیملي خو د دغه نه خلاصې شوې که نه، د ستونزو نه خلاصې شوې. نو زمونږ دا ویژن دی چې مونږ به انشاءالله دلته ټیکنیکل او داسې کارونه خلکو له ورکړو چې هغه څوک مطلب دا دی دوکانداري کولی شي، څوک په ګاډۍ فروټ خرڅولی شي، څوک مطلب د موټر سایکل باندې خپل کار کولی شي. داسې واړه واړه کارونه چې لږ 2 لکه روپۍ کېږي، صحیح. هغه به مونږ انشاءالله خلکو ته ورکوو او هغوی به خپل روزګار روانوي. انشاءالله په دې کې به د باجوړ دغه کم خلک چې دی د هغې نه مشاورت هم اخلو او د هغې څه به انشاءالله په دې کې پوره تعاون هم کوو. صحیح ده. بس اخري 2 پوښتنې مې دي. اولنۍ پوښتنه دا ده چې چېرته هم دا سوچ کړی دی چې یاره سیاست مکمل ختم کړم، روزګار یا بزنس باندې توجه ورکړم، یا بزنس ختم کړم فول فوکس په سیاست باندې ورکړم؟ سوچ راغلی چې نو سیاست خو زما اوس هغه شانتې مطلب دا دی چې د دې بیمارۍ په وجه باندې دغه هم نشته دی، نو سیاست طرف ته زما ډېر دغه نشته دی، توجه نشته دی. او زما سوچ هم دغه رفاهي کارونو ته دی چې زه د خپل قوم نه مطلب دا دی د مرګ نه مخکې څه وکړو. ټیک ده. په اخره کې د باجوړ ځوانانو له څه پیغام، څه سوچ، څه فکر؟ د باجوړ ځوانانو له زما دا پیغام دی چې هغوی د په خپل تعلیم باندې فوکس وکړي او هغوی د په ټیکنیکل ایجوکیشن باندې فوکس وکړي، ځکه چې نوکریانې چې دي نو هغه تاسو ته ښه پته ده چې خلکو 2 او 3 ډګریانې اخیستي خو نوکریانې نشته. نو که دوی ټیکنیکل شیانو باندې فوکس وکړي او مطلب دا دی خپل بزنس ته توجه ورکړي، نو دوی به انشاءالله ډېر زر خپل مقام هم حاصل کړي او خپله فیملیانې به هم وساتي. او زمونږ د بدقسمتۍ نه د ډېرو خلکو دا سوچ وي چې زه سرکاري نوکري وکړم. سرکاري نوکري هغوی په دې غواړي چې هغې کې د پنشن مسله وي، او مونږ ووایو چې نه، وایي ته انرجټیک یې، ستا د 15-16 سال نه د 40 سال پورې عمر دی د کار، د دې نه اخوا بیا ستا هغه سټیمنا نشته چې ته کار وکړې. نو په کار دا ده چې دا ځوانان د تعلیم سره سره خپل روزګار ته سوچ وکړي. صحیح. او خپل یو ګول ځان ته کېږدي چې بھائی زه به دا کار کوم. څو پورې چې تا ځان ته یو ګول نه ایښی، تا یو منزل ځان ته نه یې ټاکلی، نو ته هغه منزل ته رسېدی نه شي. نو په کار دا ده چې هر سړی تعلیم یافته دی او په دې پوهېږي چې هغه ځان ته یو ګول فوکس کړي چې بھائی زه به په راروان وخت کې دا کار کوم. نو چې کله هغه دا کار وکړي انشاءالله به خپل منزل ته ضرور رسي. ډېره مننه د وخت راکولو. الله هم قدر وکړه، مهرباني. قدرمنو کتونکو اوریدونکو، دا زموږ سره حاجي سراج الدین خان کوم چې سابق IPA دی د حلقه پی کې باز. یقینا د دې دغه ګټورې خبرې دغه د ځوانانو لپاره خاص کر د کاروبار په اخله باندې چې دغه کومې خبرې وي، د خپل ژوند د ایکسپیرینس په اخله چې کومې خبرې وي، دا زموږ لپاره ډېر زیاتې ګټورې دي او زموږ لپاره د سبق آموز دي. پکار ده چې ځوانان دغه شانتې د مشرانو خبرې واوري، په دغه باندې عمل وکړي او مخکې د خپل ژوند د ګول د سیټ کولو لپاره تګ وکړي. یو بل پروګرام پورې خپل رول منول احساس ورکړي. اجازه الله فهم.